چې په کومه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو او جبرائیل جنت ته دننه نه ایستو نو جنت کې رڼا شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وی نه صبر کوه. وی دا څه دي؟ وی هغه مخامخ بالخانه کې ګوري؟ وی لا ویل هغه جنۍ وخندل چې تی ولیدې نو د هغې د غاښونو رڼا په ټول جنت پرېوته نو ټول جنت یې رڼا کړو. وی دا څوک ده؟ وی ستا مطلب چې الله کمې هورې ورکوي دا د هغې خدمتګاره ده. وای اوس پوښتنه وشوه چې دا د جنت حورې به څنګه یي؟ الله ورته وایي نور به په خپله وګورئ چې راشئ ولا خو کأنهن الیاقوت والمرجان دا حورې به په رنګ او په صفایۍ کې د یاقوت او د مرجانو په شانې وي. د یاقوت او د مرجانو په شانې دا بچا ته ملاویږي؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. په ګناه قادر شوي، ګناه لاس له درغه او زړه کې دله راله چې د دې به خدای مانه تپوس کوي او تېروسته شوي. چې تېروسته شوي الله وایي چې په ګناه قادر شي او زما د یره ګناه پرېږدي دې سړي ته به زه په قیامت کې اعلان وکړم چې 2 جنته مې ورکړه. انعام 2 جنته. دا به څنګه جنتونه وي؟ فیهما عینان تجریان. په دې جنتونو کې به بهترینې چشمې بهیږي. چې جنتیان به پکې څنګه ناستي؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. دې جنتیانو به تکیا والی داس تکیا به والی وي په هغه فرشونو باندې چې د هغې سټ به د شنو ریخمو نه وي. او بیا وجن الجنتین دان. تکیا دیواله دا کیلا خورم د کیلې بوټه برا وګت شي کیلا بس پینا کړي ستا خپلې تر او بچ د اکبر باچا لاټه لاس مخه زوا په خله کې واله انار خورم انار برا وګت شي سپینې کړي دانه وخله کې درته واشي تا به تکیا و. نوکران بسنگئی د دې جنت. نوکران دلته خو نوکر هغه چې یا پوز نه یا غوږ نه یا بونډې یا څه بلایي پې که نه هغه نوکران. نوکران وی نوکران د جنت به داسي وحلوا اصاور من فضه. د جنت نوکران به داسې وي چې د زرو کنګڼې به په لاس کې وي. په جنت کې به سړیم کالی اچوي سړي. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. په هغه ښایسته لاسونو باندې به اوبه درته پیش کوي. ښایسته به څومره وي دا نوکران. اوس خو په ټول پاکستان کې وګوره چېرته ښایسته سړی وښایه شته؟ ښایسته سړی شته چېرته پاکستان کې؟ هر یو چې ګورې څوک بونډی دی څوک کنډی دی څوک څه شی دی ځان مانې ډېر جوړ کړی برش مرشې والی. او زمونږ هم ګیره میره ګومنځ کړي خو په ارام کښېنه ښایسته نه یي ملا صاحب. ښایسته به څومره یا نوکران الله وی خسته به دومره اذا رأیتهم حسبتهم
لؤلؤا منصورا. خسته به دومره چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا دی. خسته به دا نوکران دومره لکه د ملغلرو نه تار وباسي په یو بل باندې ټپکیاویږي. خادمان د جنت به داسې په هفته کې به امام ترمذي لیکلي دي چې هفته کې به یو ځلې دغه لګي دا بازار لکه دا اختر چې راشي که نه کننګم بار کې میلاو لګي یا مینا بازارو لګي یا که نه او د ښځو دلته یو توبره اچوي چې دې کې څه شي دې فکرې بلاون دی دلته یو داسې شی اچولی پوه شوې بس هغه توبره ورته دا هم ته کمه نه ده یعنې دې ته وګوره دې 3 ګزې ټوپی دغه توبره یې چولي نو اریان به شي چې دې کې څه شی دی څه مې وي په جنت کې به په هفته کې یو ورځ باب السوق فی الجنه بازار به په جنت کې لګي په هفته کې یو ورځ دا جنتیان به پکې ګرځي را ګرځي فوټوان به پکې خرڅېږي ښایسته ښایسته یو جنتي به فوټو راوچت کړي چې دا خو ډېر ښایسته دی فوراً به دا جنتي دا فوټو په شان شي ځکه چې جنت د غم ځای دی نه که نه خدای وایي چې دا ښایسته دی به ته داسې شه زما په دې خبره پوهېږي جنت د غم ځای نه دی چې مازدیګر ټایم شي الله به ورته وایي خوشحال شوي یا الله څه کمی نشته هر څه ډېر الله به ورته فرمایي یو کمی شته دی تیار شئ ملائکو ته به وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجابونه لرې کوي دا الله او د ملائکو جنتیانو منځ کې حجاب به لرې شي چې لرې شي نو الله وایي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري چې الله ته وګوري تمام اهل جنت به بېهوشه شي یا الله دا مزه لا چرته چې راپاسې وایي به یا الله دا جنتونه او اسم نه دي په کار نه حورې او نه غلمانان او نه څه خو دا مزه چې یو ځلې بیا وی الله به وایي ټیک ده تقسیم به وشي دې جنتي ته په میاشت کې یو ځل دیدار د خدای دې ته په هفته کې یو ځل دې ته په پلاني دی پلان یو جنتي به داسې پکې پیدا شي چې هغه ته هره د ورځې 100 ځله خدای ته کتل یا الله په هغې کې مراوله یا الله د خپل حبیب په خاطر په هغې کې مراوله چې د ورځې 100 ځله ورته نو زما عزیزانو ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه د الله ذات دی او ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه جناب محمد رسول الله دی زما په خبره پوه شئ دې دوو حسنونو ته ټوله زندگی وقف کړئ ټوله زندگی په زړه کې داسې به وکړي چې نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کس سر کو خبر نہ ہو دا سے سجدہ کا یار تھا کہ سر تا دم پتہ نہ لگے 24 گھنٹے دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی ہے
और रात के ख्वाब में भी तू ही नजर आता है. जवाब दे खबर پوي گئی د سین حیدرآباد ناغورد یو سړی ما ته ټلیفون کوي ما ته مولانا صاحب یو فوټو را واستوا مال زما فوټو سګه خوار چا خو مولا فوټو دی نه مولا ګیرا بي یو وینا کنه ډیر مې شوق دی مال ډیر دي زخواخي مول ډیر مې خواخي مال جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں پزړه کې دي چې د چا تصور یې ته د تصویر ضرورت نه بیا په عشق کې واوري دو درجې دي یو فراق دی او یو وصال دی دا الله پاک په دنیا کې مونږ ته ځان ولې نه ښیي دا الله پاک څه کمې راځي چې مونږ ته دنیا کې وښیي د اسمان حجابات لرې شي او وایي چې وګورئ دا دی الله څه کمې راځي ولې نه ښیي ولې ځکه چې دنیا فانی ځای دی او الله باقی ذات دی نو هغه خپل لیدلې درته هغه باقی زندګۍ ته ښودلې دي چې ما سره به ټول عمر تېرې دلته دا خوند ځای نه دی خوند به هلته اخلي بیا زما په دې خبره پوهېږئ د خوند ځای به جنت وي ګوره یو سړی ما ته راغی صدر صاحب ډډه وه طبیعت یې خراب دی یو سړی ما ته راغی جی کویدن مې کړې ده او بالکل مې ورسره ډېر محبت دی یاره جی منمه بس پلار ته مې ووایه چې زر راته واده وکړي او چې دې زر کوئ او منمه به جینۍ سره زما ډېر لو دی لو دا کیسه نظامن دی مینې ته لو وایي لو زما ورسره لو دی ما لې ډېره ښه ده بس واده وشو هغه رونه مونږ چې د انتظام کولو چې وریجې به داسې پخه وریجې نو دی ورته وایي چې وریجې په تندر ولګوئ او د 9 تاریخ هم بندوبست وکړئ چې ډولۍ زما راځي زه د 9 تاریخ په انتظار یم وریجې په تندر ولګوئ نکاح یې ما وتړلو چې ما یې وتړلو نکاح نو یو میاشت پس مې چې ولیدو مال څنګه حال دی ویلې بس ښه یم نو مال څنګه ښه یې ته خو ډېر ښه یې خدای دې په تندر ولګوي مالې چل څه دی ویلې بس پرېږده یې مال ما تا ته یو کیسه نه وه کړې چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې موله واده وکړه ادې موله واده وکړه که نیویژ نم دی ادې موله واده وکړه که نیویژ نم دی مور یې ډېره تنګه کړه هغې وله واده وکړو چې واده یې وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده رامنډه که واده رامنډه که مور یې رامنډه کړه چې بچیه میله مې سپېره شه څه چل وشه وی چې دا ښځه مې اور خاړول وله مې نه پرېږدي وروسته نه مې تکړوي ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه یې وا چشمه والا ته مې که نه قسم په خدای چې هر یو نه پوښتنې کوې دې سپېږمو ته راغلی د کوی په بلاګانو اورېدلي یې خدای هم ته خلاص قدر پاکستان به د ښځو د لاسه په آسماني قهر په لپیټ کې راځي نن ښځې دومره ازادې شوې او دومره عیاشې شوې او دومره لرې لاړې عزیزانو اخري کې ما مضمون څه بلو خو خدای خبر په ګډو وډو سر شوما که څه چالو شو ما څه د معراج باز تاسو په مخ کې کولو اب انشاءاللہ بیا کدھر پروگرام ہوئے تھا کرسی ہیں اب ٹائم ہے مرمال تا میں غاڑا خوگی بھی کرتے
غاړه مې خوږېږي په ایمان درته هم خبرې نشم کولی، خو دا ستاسو کې څوک بزرګ ناست دی چې دا ما نه خبرې وباسي. زما عزیزانو سوچ وکئ، دغم وخت دی د نوح علیه السلام په قوم چې طوفان راتلو، نو نوح علیه السلام ته حکم وشو چې کشتی جوړه کا، ته به په کشتی کې قوم به دې تباه کېږي. د چې کشتی جوړوله قوم ورته دا څه کوې؟ ویل کشتی جوړوم په تاسو طوفان را روان دی. نو هغې یو بل سره ټېلې ووالې، ویلې ده ته ګوره دی به په کشتی کې مونږ به تباه کېږو. دا دا څه وایي لکه ستاسو کوم دلته په پېښور کې مړی ملا جړېل نه مې لګې وایم. اول د کوم دکاندار نه چې ښځه سودا دي په ایمان وی دا خبرې په هغه دکاندار ښې لګي، په ښې لګي چې ښځه ته سوداګانې هلي هغه د بجلیګر ملا دشمن شو، وایي ګاک مې خرابوي. ګاک د ستا لیټۍ وخوري، د هغې بیړه غرقه ده. نو دی کشتی جوړوي، نو هغې به خندل چې ده ته ګوره یہ پہ کیا کہندے میں کشتی جو سندے تسی تباہ و سوتے تسی. نوح علیہ السلام خدا ته وی یا الله دی خو ما پورې خندا کوي. الله ورته وی چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغون دی او خاندای بیا به داسې جاړی چې جړا به هم څوک نشي روکاولی. چې طوفان شروع شو یو ساس کې به د اسمان نه د کوهی تور غر عمره را پرېوتو، یو ساس کې او ځمکې به د لاندې اوبه خارجولې. خپل زوی ته یې ویلې چې ارکب معنا لا عاصم اليوم، سور شدی کشتی کې ګوره نن بچ کېده نشته. هغه وی زه به غره کې پناه والم. غره ته لاړو، یو سوړه کې ننوتو، ځان پسې هغه سوړه بند کړه، خپلې تشې متیازې ته دومره لاړې چې دی پکې ډوب شي. خدای کولی شي که نه شي کولی؟ خدای هر څه کولی شي. دې خوا وګورئ امریکا تلې وه، نن دنیا لګیا ده امریکا چوپر پاور دی، امریکا چوپر پاور دی، امریکا چوپر پاور دی. دلته دوی په ریډیو کې یو دڼدڼه کېنولې ده، د هغې یو دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر، مقبوضه کشمیر، مقبوضه کشمیر، مقبوضه کشمیر. 55 کاله کې مقبوضه کشمیر زموږ سر ونه خوړو. مقبوضه کشمیر او مقبوضه کشمیر، مقبوضه لکه خو په تندر ولای یا هندو ته حواله کوي یا پیدا پاکستان ور واچوي چې یا خوښ یا دی خوښ. تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین په ور پرېږدئ، که د واجپای نه ښځه رانوسته په دې مخ مې توکئ. و مقبوضه کشمیر او مقبوضه کله به امریکا پکې خبر، امریکا سوپر پاور و. نن خبر شوی یی چې پر ریاض غوندې ځای کې خودکش حملو کې څومره امریکنیان تباه شوي دي. خودکش تر اوسه پورې یو کافر خودکش حمله نه ده کړې. هغه زړه خودکش حملې کوي چې کوم زړه کې د محمد رسول الله تصویر وي. د کابل زه وایم چې نن په کابل کې تاسو اورئ چې دومره امریکنیان مړه شو، دومره مړه شو، دومره مړه شو. سره د سوپر پاور طالبان نه دي. دا هغه 15,000 ملایکې دي چې کومې د بدر میدان ته نازلې شوې وې، هغه پاس نه دي تلي، په دې غرونو او په دې عربو کې ناستې دي. او ان شاء الله د امریکې اورمیک به په خدای ماتای. خو کومون کې صحیح اسلام راغې، کومون کې صحیح دین راغې، کومون کې صحیح مذهب راغې، دا څنګه ویم زما د کور خبره نه ده. زه څه شیم ما نه خو سپیم ښه دی،
بجلیګر مولا نه سپیم خده هغه سره به د خپل عمل حساب نه کیږي ما سره به زما د عمل حساب نه کیږي زه نه ویم الله وی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين خپکیږئ ما غمجن کیږئ تاسو به په ټولې دنیا اعلی او سربالا یئ او په دې شرط که تاسو کې اسلام راغی او تاسو کې ایمان راغی نو الله دې هغه ایمان او هغه حیا او هغه دین مونږ کې راولي چې هغه پې راضي کېږي او هغه پې خوشحالي هغه کار دی الله زمونږ نه واخلي چې هغه پې راضي کېږي او هغه پې خوشحالي عزیزانو زمونږ ژوند د اوښانو کاروان دی لږ وخت کې به راباندې تیر شي او بیا به عمر له جاړو